بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو تاسو ګورو خیبر مرکه نن موږ سره میلمه دی د قبایل تحفظ موومنټ مرکزی جنرال سیکرټري سردار اصغر افریدي صاحب د سره به موږ د دو د موومنټ د تحریک چې په ټولو قبایلي سیمو کې دو روان کړی دی او مسلسل د انضمام نه پس د دو د جدوجهد روان دی او دو په انضمام باندې ناخوښه دي او دو سره خپل وجوهات دغه حواله سره نو د دو سره په دغه موضوع باندې خبرې کوو سردار اصغر صاحب زه تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شئ 2018 مئی کې دا انضمام شوی دی په دو تهایی اکثریت سره په پارلیمنت کې دا شای پاس شوی دی صوبایي اسمبلی هم سینټ او قومي اسمبلی تاسو اوس هم دا جدوجهد روان دی دا لکه تاسو دغه حواله سره بنیادي تحفظات څه دي چې انضمام نه منو ډیره مننه سودر صاحب یو خو تاسو نه یو جهان مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت وبسلو مولم دا موقع راکړله چې دا مو کم موقف دی او د انضمام په مخالفت کې د قبایل تحفظ موومنټ کم جدوجهد روان دی مو به د ټول ناول دا وکړو چې 246 او 247 چې کم آرټیکل و د پاکستان آئین دا وایي چې ته ترامیم خو کولی شي خو آرټیکل ټوټلی ته د جلد نه نشي ختمولی 247 چې کوم دی هغه بالکل ختم کړی شو چې یو غیر آئیني اقدام و دویمه خبره دا ده چې د آئیني ترمیم کله کېدلو د هغې دپاره شک چې کوم دی هغه ډېر ضروري و چې په هغې کې دا د قبایلو نه پوښتنه وکړی شي دریمه خبره دا وه چې د آئین او آرټیکل ختمېدل ویلې چې قبایلستان فاټا دا یو جغرافیایي حیثیت لري او ته چې کله آرټیکل چینج کوي او د جغرافیایي الوکیت سټیټس چینج کوي دا آلریډي یو جرم کې راځي نو قبایل تحفظ موومنټ د دې نه علاوه چې د قبایلو د مشرونو او د کشرونو د 2008 نه تر 2018 پورې د ریاست سره د اسټابلیشمنټ سره او د حکومتونو سره کومې جرګې شوې وې په هغه جرګو کې لاس کولا کې دا ودې شوې وې چې تاسو لا به چې کوم د خپل سپیشل سټیټس په مطابق باندې لاس کولا چې کوم ریفارمز روان دي هغه به کنټینیو وي او بیا به وسره چې کوم د ګلګل بلتستان کونسل شکل به ورکوي مو چې دا مخالفت کوو وجه دا وجدو چې دا لاس کولا د مو سره ودې وجبې شوې وې او دغه ودې وجبې په مطابق باندې مو خپل تیوري د مستقبل دپاره کړې وې نو چې دا غیر آئیني انضمام وشولو غیر آئیني آرټیکل ختم شو جغرافیایي حیثیت ختم شو مو مخالفت برپور شروع لکه سردار اصغر صاحب پارلیمنت د دغه پاره دی چې په دغه کې قانون سازي وشي دا آئین خو داسې یو آسماني صحیفه خو نو انساني جوړ شوی قانون دی آئین دی په دا کې ترامیم کېږي پارلیمنت د دغه پاره تاسو لکه بنیادي طور ته وختي 247 خبره وکړه چې دا ختمېدل هم غیر آئیني و نو دا د پارلیمنت حق نه چې په دا کې آئین کې ترامیم وکړي نوي ترامیم راوړي وقتا فوقتا اگزیکټلی زه به تاسو خبره سره اګری شم خو که چېرې آئین دا خبره واضحه کړې وي چې د قبایلو د مستقبل په باره کې سپریم کورټ او پارلمان او سېنټ وزیر اعظم او صدر اختیارات نه لري چې فیصله څه کوي د قبایلو مشرانو په جرګه باندې به کېږي نو هغه شی پارلمان لا اجازات نو آئیني طور باندې هم چې هغه وشو ځکه مې ویل چې که پارلمان دا په 25 ترمیم په شکل کې کړی دی دا یو غیر آئیني ترمیم دو کړی دی او غیر آئیني باندې چې کوم د آرټیکل ختم شوی دی د پارلمان سره دغه اختیار نه و نه لکه ته سې چې دا د سرتاج عزیز په مشرانه کې چې کوم کمیشن جوړ شوی و دا د ټولو قبایلي علاقو دورې وکړې او د هر مکتب فکر خلکو سره هغو مشاورات وکړو بیا یو ریپورټ سفارشات مرتب شول هغه پارلیمنت او وزیر اعظم او صدر سودر صاحب کچره مو نارمل دغه خبر لوکسو چې تاسو د سرتاج عزیز د ریفارمز په اړه کې کوم خبره وکړه نمبر 1 خو ټول نغټه خبره دا ده چې دا ریفارمز ټکی باندې مولا زون په یول پکور دي ریفارمز دا د سرمایدارانو نظام یو ټریکټس وی چې هغه خپل نظام امپلیمنٹ کوي خو د غریب قومونه او غریب ملکونه هغه د ریفارم په نوم کې چې کم دی په خپل دایره کار کې راولي او دویمه خبره دا ده چې آئین خو دو وکړلو ترامیم خو وشولو خو د ایخ ترامیم نه بعد لکه دا کم حالات تاسو په کومه پوښتنه وکړله نو هغه په کوم شکل کې چې مخکې به ولو لکه د سرتاج عزیز کمیټي سرتاج عزیز دو ویزټ وکړلو تاسو ټوټلی ویزټ راوخلو هغه 1% خلکو سم د هغې ملاقات نه شوی نمبر 1 نمبر 2 دا دو چې د سرتاج عزیز خپل ریکارډینګ آن د ریکارډ پروت دی چې هغه ویلي وو چې د کې پی کې د مرجر خبره بالکل مونږ نه کړې
مو خبره چې شوی و د لاس یو ریفارم شوی دی او د کونسل په شکل کې شوی دی نو دا خو ریفارمز هم دا نه اکه خو لکه آپشن وکنه چې تاسو کونسل غواړو الک صوبه غواړو کا مرجر غواړو خو کې چې دوه چکن کنکلوژن ورکړی وو هغه دا و چې اتفاق په دغه خبره باندې وشولو چې ریفارمز دا وشي او د کونسل په شکل کې دا وشي او لاس کوله بعد د چکن د بیا فیصله به لکه ته چې د سرتاج عزیز چې کوم سفارشات هغه نه هټ کر څه عمل وشو ایگزیکټلی ثبوتونه خو موږ ټول ورکړل په میډیا باندې پروت دي چې د فاټا ریفارمز کې کم سفارشات راغلو په هغه باندې جی 1% هم چکن دی عمل درآمد نه دی شوی اوس تاسو په د انضمام چې شوی په دا باندې تاسو اختلاف ته دا نه منو کنه تاسو یې چې کوم انضمام په وخت کې وعده کا تاریخ شوی وي هغه پیکیج امپلیمنٹ کېدل غواړو په دا کې دواړه خبرې دي چې د ریفارم په نوم باندې د کم هغه مولا شو اعلانات شو یو خو هغه 1% هم چکنه امپلیمنٹ نشول دویم مو دا ویو چې د انضمام کوم شوی د غیر عیني شوی دی په دا وجه باندې مو مخالفت کوو او قبایل تحفظ مومنت دا خبره کوي چې یک نکات ایجنډا چې مولا خپل صوبه دارو کې ویلې چې دا عین وضع کړی دی چې د پاکستان فدریشن او څلور صوبې او پنځمه اکای به یې چکن دی فاټاوي دا خو مولا چکن دی عین د اختیار وکړه دا واقع وکړه چې تاسو له صوبه دا لکه تاسو د انضمام کمزوري ګڼو چې په انضمام کې څه کمزوري کوتاهي شوي چې دا کوم ډیولپمنٹ پیکیج پیښ شوی دا د حکومت ناکامي ګڼو د حکومت کمی خو الریډي تاسو وکړو چې کله د شپږ اف ار چې کم دی د کی پی کې سره مرج شول 3 سالي پورا شول تاسو جی لوډ شو لکه مروت حالات وکړو تاسو د ټانک حالات وکړو تاسو د اف ار کوهات حالات وکړو د اف ار پېښور د ایریز بډابیر ایریا حالات وکړو مو په دا باندې اعتراض ده چې دا مرج شوی دی وجه دا چې غیر عیني شوی دی دویان دا چې صوبه سرحد شمالي پښتونخوا انتظامی امورز هغه دومره سټریکلی دی او دومره کولیپس دی چې هغه خپل انتظامی امور نشي سمبولولای د قبایلو یو نیم کروڑ خلک نفوس او د دغه انتظامی امور د دغه سټرکچر دا خو الریډي مولا په دا خبره باندې اعتراض دی مو دا ویو چې د مشرک کومه وده شوی دی په هغه باندې د عمل وشي فلحال خو د تاسو سپریم کورټ کې چې کوم ریټ ته هغه اکسپټ شوی دی کدا چې ته ریجیکټ شي یا د تاسو اگینست فیصله راشي د سپریم کورټ نه بیا هم د تاسو د تحریک جاری وي کنه مته چې دا فیصله به منو د موجه د جدي به مسلسل رواني په سپریم کورټ کې چې د مو کې شوی دی مو دغه خبره پوره کړه دی چې دا معلومات د پارلمان نه وشي چې کدوغه لا د اختیار نه وو نو دغه د مرش په کم بنیاد باندې کړه وضاحت وشي او سپریم کورټ راغوختي وو او د کی پی کې او د فدریشن نه دا هغه وخت دی چې تاسو په دا کې خپل مارک غویر کو چې تاسو په کم بنیاد باندې دا وکړو نمبر 1 او دویمه غټه خبره دا دو چې دا مرش کله کېدلو نو دا په دغه بنیاد باندې نه وشو چې دا دوت څنګه ویلو نو موږ په دا مخالفت کوو چې دا ډیر غیر عیني او غلط کار شوی دی نمبر 2 دا چې په فاټا ریفارمز کې کوم وعده شوی په هغه باندې امپلیمنټیشن ونه شو دریم دا دی چې تاسو دوا کولا وشول په دا دوا کولا کې د شمالي پښتونخوا طرف نه انویسټمنټ وشو نه فندینګ وشو نه په ایجوکیشن کې څه وشول او نه چې کنده په هیلث ډپارټمنټ کې چې کنده څه وشول نو مو هریون دا یو چې دا د قبایلو کم مستقبل دی د مرج نه مخکې چې کنده خپل یو نظام و پاکن ټیک روان و خو تاسو وکړو چې عدالتونو دا جواب ورکړلو چې رند ریونیو ریکارډ نشته دی وی ډونټ نو چې مو دغه څه وکړو هغه خپل سفارشات چې کنده سپریم کورټ لا ولګل او د دینه علاوه چې بس سیستم نه لکه وقتاً فوقتاً په تدریج برادرمي لکه پولیس ډپارټمنټ وسم دغه سرویس سټرکچر پورا نشته دی نو دا خو لکه مته چې ته د شپږو شلو کالو چې کنه یو سیستم ختمه نه وای راوړي نو دا خو به لازمي خبره چې وخت اخلي کنه خو په دغه کې به دا خبره ده لکه دا په دنیا په یو سیټ اپ کې هم دا شی نشته دی صوبې ډیریږي ته صوبه په بله صوبه کې ته نشي مرج کولای دا ډیره اهم خبره ده دویمه دا خبره ده چې د مو رواج د مونو ستای مو بالکل ځون لا یو سپیشل سټیټس نو دوی چې مونږ جرګې لا پروټیکشن ورکوو په دغه نظام کې نو مو دا ویو چې ځون لا د پروټیکشن ورکی د ځون نظام لا د پروټیکشن ورکی دا کوم خامې چې په صوبو کې پراتی دي او دغه په وجه باندې پاکستان په 70 سال کې کولیب شولو نو مو دا غواړو چې د پاکستان سیاسي پارټي او د شمالي پښتونخوا کوم بیروکراسي دو او د دې کوم اسټابلیشمنت دی دا مو سل فیصد باندې یو چې دا د مو د لوټ کولو لپاره دی د مو د فیوچر د ډیسټرب کولو لپاره دی او د مو مدنیاتو لغله دی دا داسې هیڅ قسم توقعات نشته دی چې مو به دا وګڼو چې ریفارمز باندې امپلیمنټیشن وشي یا به د مو ترقی وشي جی
لکه بل دا چې تاسو یو کنه حقیقت هم دی چې انضمام په وخت کې کومې وعدې شوې هغه سرته ونه رسېدې څه ډیولپمنټ نشته دی ډېر خلک تاسو دا وایي چې د دغه انضمام د عمل خلاف دي بیا تاسو دا تحریک مطلب دا چې په عوامي سطح باندې داسې مقبول نشو چې په غټ تعداد کې تاسو سره خلک ملګري شي ځکه چې تاسو خو جلسې جلوسونه او مظاهرې کوو داسې وجه ده ماشاءالله ډېره زبردسته پوښتنه وکړله سودیر صاحب که سوچ وته وکړي اویا کوله تورې تیارې راباندې تېرې شولې دویمه دا ده چې 15 کوله د طالبایزیشن په نوم باندې وولی شولم بیا چې کنده د ریفارمز په نوم باندې وولی شولم بیا چې کنده د غربت په شکل کې وولی شولم نو د مو د قبایل بچای د بوجاوړ نر وخله تر وزیرستانه پرې هغه چې کنده ټوټلی لایف یې ژوند یې کولپ شوی دی قبایل تحفظ مومنټ په یوه داسې تیارو کې ورونو راووتله چې هغه ویژن او کم سوچ دا یې دغو قبایلو له کم از کم ورکړلو قبایل تحفظ مومنټ په دغه وخت کې په نړۍ کې چې چېرته هم قبایل پراته دي هغه مسلسل د قبایل تحفظ مومنټ دا سوچ او فکر یې مخکې راون کړی دی د مو په دغه وخت کې د بلوچستان کې سیټ اپ راون دی د قبایلو په دغه وخت کې چې کنده په کروچې کې د مو مضبوطه کابینه ده د قبایلستان د باجوړ نر وخله تر وزیرستان پرې مو دوره وکړلې د مو سره کم از کم 350 نه زیات د جرګې هغه اهم پینل دی چې هغه په قبایلو کې نوستي او قبایلو د قومونو مشرانه چې کم دی کوي قبایل تحفظ مومنټ تاسو تنظیمونو عمل روان دی او په هغې کې مو قبایلو له پلیټ فارم ورکړلو مو اکیډمیک پلیټ فارم ورکړلو مو جنډا ورکړله مو ایجنډا ورکړله مو منشور ورکړلو مو دستور ورکړلو او بیا هم دا ورته وښایل چې قبایل تاسې په یو پلیټ فارم باندې چې جمع کېږو اتفاق به هم د دغه ځونه جوړېږي او د دغه ځونه بیا تاسې چې کومې د صوبې اوس صوبه کې مو څه ویایو مو صوبه دا ویایو چې که چېرې مو سره کومې ودې شوي دي د مغې ودې په مطابق باندې را چکن دی مو له هغه ریفارمز د لاسو کولو چې کوم ډیولپمنټ دی اوس تاسو ریفارمز غواړو که صوبه غواړو صوبه خو یو لانګ پروسس دی لازمه خبره ده هغه یو تحریک پرې روان وي هغه به ډیمانډ کېږي خلک پرې اوچتېږي الټیمیټ نتیجه به تاسو چې هغه وي الټیمیټ نتیجه به یې هغه وي خو ریفارم زه ځکه غواړم چې مو خو په کور کې مړی پروت دی د مو خو ایجوکیشن نشته دی د مو خو هاسپټلز نشته دی د مو خو چې کنده ټول سیسټم چې څومره کنیکشن لاینونه دي هغه ټول ډسټرب دي ریفارمز ته ځکه غواړم ډیولپمنټ ته ځکه غواړم چې هغه یې سودا کړی دو نو هغه یې لاسو کولو پوره ودا کړی خو ثبات یې ځکه غواړم چې که زه چېرې د مو ډیولپمنټ پوره شي او زه خپل مقصد له ورسېږم زه خپله ثبات چلولی شم یو د مو چې څومره د سب کانټیننټ او د سنټر کنټریز د مو څومره ګیټویز دي د مو دومره ریونیو جمع کېږي چې په هغې باندې زه خپله صوبه پرېښودلی شم د مو د دا نه علاوه چې څومره ټیکسز دي او څومره د مو قبایل بچي بهر پروته دي نو لکه په دغه کې نو ډاوټ چې مو د صوبې ډیمانډ کوو او تر هغه پرې به کوو چې تر کومه پرې د صوبې حق مو له ملو شوی وي نه ولې دا مو له عین راکړی خو ډیولپمنټ کورونه مو غواړو ځکه چې مو خلکو ضرورت دی او حق دی اخیری کوېسچن سردار اصغر صاحب دا دی چې تا لکه وایي چې په بلوچستان کې په مختلفو علاقو کې یا بیرون ملک چې کوم قبایل پرتې هغه موږ په دغه زنځیر باندې تړو د قبایل تحفظ مومنټ لاندې خو تاسو سره دلته په مخکې ایجنسۍ اوس اضلاع په دا کې چې کوم تنظیمونه او ملګري وو هغو خپلې جرګې جوړې کړې لکه خیبر قومي جرګه هغه ملګري تاسو سره مایوسه دي او هغه بلکې دا یایي چې دا قبایل تحفظ مومنټ والا اسی بس مطلب دی چې په میډیا باندې خپل आवाज اوچتېدو لپاره و نشستن گفتن کې عملاً څه نه کوي دغې حوالې سره سې هر سړی حق لري چې رای خپله ورکړي مو په یوه خبره باندې ډېر شکرګزار یو چې د انضمام نامنظور ټکی هغه که خیبر قومي جرګه وي هغه که فاټا ګرینډ الاینس وي که هغه یوت الاینس وي که هغه د حمیدالله جان صاحب د تحریک وي تحریکونه چې څوک دي خو کم از کم په دا یوه خبره باندې دوی موږ سره متفق دي چې انضمام نامنظور دی یوه بله دویمه د قبایل تحفظ مومنټ دا کوشش روان کړی دی دغه دغه سوال دی چې به حیثیت مسلمان به حیثیت پاکستانیان تاسې چې وکتل چې په اویا کوله کې موږ سیاسي پارټۍ یو پلیټ فارم له رانغلې تاسې نن وکتل چې د پی ډي ایم اپوزیشن کوم روان دی اتحاد جوړ دی خو اتحاد کې کمیوبي مو له اوس هم چکنده نشیل دی که چیرې د اویاو کولو په تورې تیارو کې د مونه دا پوښتنه څوک کوي چې د قبایل تحفظ مومنټ زه دا وایم چې د قبایل تحفظ مومنټ کومه ایجنډا وه صوبه لګیا د هر قبایل دغه خبره کوي دویمه غټه ناره یې چې کومه وه انضمام نه منظور هغه که هر څومره تحریکونه روچت شوي دي خو په دغه خبره باندې اتفاق دي بقایا خبره تاسې وکړه اتفاق د مو مسلسل دا کوشش دی خو
مشرطي چې کم مسایل دي او د هغو په وجه باندې یو پلیټفارم له خلک راولې سودر صاحب کوشش هم غواړي وخت هم لګیږي خو د مو دا یقین ده چې دا قبایل به یوه ورځ د قبایل تحفظ مومنټ د چترۍ لاندې چې دا څومره تحریکونه دي دا به راغونډېږي او انشاءالله د دغو نه به یو اواز راوچتېږي چې موږ خپل رواج او د خپل رواج په مطابق باندې چې کوم د خپله صوبه غواړو. مختصرا آخري خبره کوو که دا نن چې کوم در ادمخیلو کې جلسه رد الانضمام کانفرنس چې په دا کې تاسو قبایل تحفظ مومنټ میزبان یو که مهمان یو؟ مو چې دا پروګرام آلریډي د جماعت علماء اسلام ولا د ختم نبوت او د رد الانضمام د قبایل تحفظ مومنټ دا پالیسي دو چې د رد الانضمام په مخالفت کې او انضمام نه منظور چغه چې څوک وهي هغه د مو ملګري دي او هغه چې تن چې غونډه کوي به ځون ورسوو. دویمه خبره دا ده چې دا جلسه د قبایلو په خاوره باندې ده نو د مو حق ته چې د انضمام په مخالفت کې د بهر نه څوک راسي چې هغه سره مو خپل ملګرتیا دویمه دا ده چې دوی طرفه افیشلی انویټیشن هم چې کنده راغلی دی چې د قبایل تحفظ مومنټ چیرمن بریګیډیر ریټایر نظر مومن صاحب چې کنده نمایندګي کوي او مو به خپل موقف د صوبې هم کېږدو او د انضمام په مخالفت کې به هم چې کنده مو خپل موقف کېږدو. کتونکو د قبایل تحفظ مومنټ مرکزی جنرال سیکرټري سردار اصغر صاحب خبرې تاسو واورېدې ډېر په تفصیل سره خپل موقف او خپل پوینټ اف ویو تاسو ته پیش کړو. د جبران شینواري سره اجازت غواړم د الله په